بسم الله الرحمن الرحیم. لامکۍ او لام جهت کې څه فرق دی؟ نو مختصر غونډه کې فرق زه ذکر کوم. اول فرق پکې دا دی چې لام جهت د نفي نه بعد راځي. ټیک شو؟ نفي نه بعد په خلاف د لامکۍ سره، این لامکۍ د نفي نه بعد نه راځي. دویم فرق دا دی چې د لامکۍ په حذف کولو کې د دې په حذف سره په معنا کې حلل واقع کیږي. ټیک شو؟ خو د دې په حذف کولو سره په معنا کې حلل نه راځي. دا دویم فرق. دریم فرق څه دی؟ دریم فرق دا دی چې د لامکۍ متعلق ذکر کول ضروری دي. متعلق خو د لام جهت متعلق ذکر کول ضروری نه دي. دا درې فرقونه شو. اول فرق څه؟ چې لام جهت همیشه د نفي نه بعد راځي په خلاف د لامکۍ سره. دویم چې د لامکۍ په حذف کولو سره په معنا کې خلل راځي، د لام جهت په حذف کولو سره په معنا کې خلل نه راځي. دریم د لامکۍ متعلق ذکر کول ضروری دي خو د لام جهت متعلق ذکر کول ضروری نه دي. دا درې فرقونه پکې د دوانو کې موجود دي.